باب کراهیت النظر اصل کې اول سرنا د نظر اخودل چې دی دا مکروه دي. دا علما وای دي کې یو لغز دی، کله دا طالبان لغز دی ته وای چې پټه شان د مساله طالبان یو د بل نه پوښتنه کوي هغه څه شی دی چې انعقاد مکروه دی، ایفا ور باندې فرض او واجب ده. اول نه انعقاد مکروه دی، ایفا ور باندې بیا فرض ده واجب ده، هغه نظر دی. نو کې دی خو د بیا عبادت دی واجب دی پتا باندې ضروری دی او اول نه منلی مکروه دی. ځکه مکروه دی چې د دې مختلف علتونه دي. یو خدا عبادت دی په غیر د نشاط نه مجبوری کې، ځکه تا نظری کې دی چې زه به روژه نیسم کنه، نو چې هغه شی دی وشي بیا وایي یاره څه بد مې کول، نو اوس مې لا په ځان باندې روژه مې کېده. هغه پخوا زمانه کې وایي کوم سړی و توت ته ختلی و، نو توت ته هغه چې ختلی و په خپل مرګ ریدلی و بېرته نشي راکته کېدلی، نو وایي یا الله که تا زه کته کړم ځمکې ته نو یو غویا به د الله په نامه ستا په نامه صدقه کوم، دا مې په ځان نظر که. نو اوس یې کړې ده ورو داسې لاندې پاټ کې ته راکوز شوی دی لاندې څانګې ته، بیا یې ویلي یاره یو غویا خو نه خو ګډ به کومه، چې بیا د دې د ښه بیخ ته راکوز شوی دی، بیا یې ویلي دي چې یاره یو غټ چرخ خو به کومه، چې لاندې راکوز شوی دی وایي یا الله ته په ټوقه هم نه پوهېږې. هسې ټوقه مې کوله. نو دا سړی چې بعضې وخت کې نظر کېږي که بیا وشي هغسې، نو بیا پروس کال یې د امتحان کې ویژنۍ لیکلي وو چې که زه پارچه کې دې پارچه کې ممتاز رالم ټول کلاس والاو له به زه جامې کوم، ما دا نظر کړی دی. ما ویله چې زمونږ باندې در باندې څه راځي پرېږده دې جنکو ته به پیاده ورسوو ټول به جامې وکړي که نو ښه مګه ممتاز راوسته، خو بیا غریب یې ونه کړه نظر یې پوره نه کړ. نو تاسې کې اوس چا نظر منلی نه دی کمې جنۍ؟ ښه ښه صحیح ده نو چې تاسې بخیلانې نه یاستئ، په غیر د نظر نه تاسې خبره کوئ که نه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظروا ولا تنظروا، نظر ينظروا، فإن النظر نظرونه مګدئ، ځکه نظر لا یغني من القدر شیئا. که ستا دا یقیني چې زه به نظر کېدم که زما دا پلار د فلاني ځای نه روغ جوړ راغی نو زه به یوه میاشت روژې ونیسم، نو که ستا دا خیالي چې زما په دې یوه میاشت روژو باندې به دا پلار الله روغ راولي، نو دا خبره صحیح نه ده. الله که یې روغ راولي را به ولي، خو ستا دغه روژو ته محتاجه نه دی. که تا ویله چې زما دا ورور وشو نو زه به یو غویا لالم، الله ستا غویي ته محتاجه نه دی. نو معنا دا ده چې الله د ستا نظرونو باندې دې کې څه فایده نشته، نه تعالی څه فایده درکوي. انما یستخرج به من البخیل، په نظر باندې صرف ایستل کېدلی شي د بخیل سړي نه، ځکه بخیل سړي عادت دا دی چې هسې شی نه ورکوي په غیر د عوض نه. نو دلته هم دا وایي چې دا شی به وکړم خو عوض مخې ته ږدي، نو دا د بخیل د وتل. او بل وجه به هم پکې راشي چې دا عبادت چې دی دا بیا سړی وروسته چې کوي نو دا په غیر د نشاط نه کوي. نظر عبادت چې کوي نو بیا پې خفه چې ولې به مې کېښوده، هغه نشاط په عبادت کې نه نشاط نه. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم كره النظر. وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهيه في النظر في الطاعه والمعصيه دواړو کې ناروا دي، مکروه دي. وان النظر الرجل بالطاعه فوفى وان نظر که یو سړی طاعت
کې خود نظر نو هغه باندې پورواله واجب او فرض دی فله فيه اجر ويكره له النظر خدا اول سر نه ولا دغه نظر انعقاد مکروه دی. باب ما جاء في وفاء النظر پورواله د نظر واجب دی. عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال اوفي بنظرك. نو اعتکاف د یوې شپې او د یوې ورځې کې دی شي